کوټې نه بهر پرېوتو. ما کله سپینه لاس کېښویو، دا بل لاس مې ورولو، وینې روانې شوې. ما په غېږ کې غټې غټې ساګانې واخیستې. لکه تماچې زما چې دنیا تباه او برباد کا. زما کور وران کړو، زما ښځه د مرګ په حال پرته ده. حاجي صاحب زه دا کومه خبره راکړم چې مور یې ما ولمبه وه، ما له سپینه جوړه راکړه زه مړ کېږم. اس لڑکے کے چہرے کے بائیں طرف ایک زخم میں نے دیکھا تصویر میں، تو مجھے شک ہوا، تو میں فوری طور پہ خود موقع پہ پہنچا. ہمارا بعد 14 اگست دفعہ پونگی روڑے وہ یادم نا غټ پونگی پر روڑے 14 اگست دفعہ میں غټ پونگی پر روڑ مچا سر کلکا پستول سے کھیلتے کھیلتے فائر ہوا اور اس سے یہ لڑکا جو ہے نا وہ زخمی ہوا، جس کی بات ڈیتھ ہو گئی. قرآن ته وګورئ، الله او نبي ته وګورئ، آسماني څلورو قرآنو ته وګورئ، دا شی کور کې مه ساتئ. چې څوک د ماشوم ته دا شی ښیي نو دغه به همدغه لارې کړو. دا نن خو ما سره وشوه، سبا به ضرور بچو سره هم کېږي. سنی سنائی بات لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، ہمارے پختون معاشرے میں اسلحے کی فراوانی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب گھروں میں اسلحہ رکھنا کسی بھی خطرے سے کم نہیں. جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ پشاور یونیورسٹی کیمپس میں پیش آیا، جس میں باپ اپنی حفاظت کے لیے پستول گھر لے کر آیا اور پھر اس کا محض 7 سالہ بچہ اس نے پستول اٹھایا اور اچانک کی گولی چل گئی، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گیا. ہمارے ساتھ اس بچے کے والد موجود ہیں، دیگر رشتہ دار موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. اللہ پاک تعالی صبر در کی. دا راته دا واقع څنګه شوی و؟ دا د شکارو جي ما ته ماچه راوړې وه خپل حفاظت دپاره. هغه ما راوړې وه بیډ کې د پوم لاندې پرته وه. دغه ټایم مونږ کره میلمانه راغلي وو، مشره لور مې واده شوې راغلې وه، زوم مې و، دوی او ښځه مې دوی برنډه کې ناست وو، پکې ته ګپې شپې لګولې. وړه لور مې وه، هغه په کچن کې وه، هغې سکار مار به کوو. زه باتروم ته تلو میچاز وله چې ما ته چې میچاز یې وکړې او راوتمه چې پرتغاغ مې وتړلو یو درش شو زه د کوټې نه بهر پرېوتو. ما کله سپینه لاس کېښویو، دا بل لاس مې ورولو، وینې روانې شوې. بیا مې زه موټر سایکل ته کېناستو او ما غېږ کې ونیو، هسپتال ته مې وړو. د ټون تاڼې نه راتېر خو چې دغه ځای کې زما په غېږ کې غټې غټې ساګانې واخیستې. هسپتال ته مې وړو، هلته یې ورته مشینونه ولګول او چې لږ ساعت تېر شو زنه او خولې وله وتړلې چې ما ورته وکتل، ما ویې زما د زړه دنیا روانه شوه. بس الله پاک تعالی صبر درکړي. دا راته ووایه، دا تمانچه خو تا خپل حفاظت دپاره کور ته راوړې؟ او جي ما د خپل حفاظت دپاره راوړې وه. زما یو کس سره لږه مسله وه، هغه کس ما مشرانو له ولېږل راضینامې له، ساره عدالت کې پیشي وه چې عدالت ته هغه پیغام مشرانو وي چې یاره پاره د الله د رضا روغه وکړه. ما وی صحیح ده. ما چې مشران ور ولېږل هغوی ته یې وویې چې زما 1.5 لک روپۍ تاوان شوی دی او دی به زما د زوی نه معافي غواړي. مشرانو ته یې وویې که نه نو 50 سال دشمنۍ ته تیار یم، ځان تیار که. ما ته یې وی چې زما مشران چې ما کوم لېږلي وو. بیا تا هغه خپل حفاظت له تمانچه راوړه؟ او جي ما بیا په ځان خپل حفاظت دپاره تماچه راوړه. دومره موده نه وه تاسو کره تمانچه؟ نه جي ما په تماچه څوک زما څه غټه دشمني نه وه خانجي. لکه تماچې زما چې دنیا تباه او برباد کا. زما کور وران کړو، زما ښځه د مرګ په حال پرته ده. نه د له لاسه لیونی کېږي، هغوی زما د زړه دنیا روانه شوه. احمد به
څه ویل لکه تا ته ویل چېرې زه صبح جوړېږم څه داسې څه یادګیرۍ نه څه خبرې به یې کولې حاجي صاحب هغه ډېر د غیرتي ځوان و 8 کاله عمر یې و خو ډېر غیرتي و هغه ته ما به ویل چې زه ستا مور سره واده کوم هغه به زه راګیر کړم په سوکانو په لتو مې ووهلم حاجي صاحب زه دا کومه خبره یاد کړمه नाज़रीन आप इस वालिद की ये आहो बका सुन रहे हैं यकीनन ये दिल चीर देने वाली बातें हैं जो कि महज एक तमांचा एक पिस्तौल जो ये अपनी हिफाजत के लिए घर लेकर आया था और फिर वो घर में ही पड़ा था और फिर इसका जो 8 साला बेटा था उसने उठाया और अचानक फायर हो गया। ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो घरों में भारी मिकदार में असलहा रखते हैं, उन लोगों के लिए जो बच्चों के करीब या बच्चों को असलहा देकर उनके साथ टिकटॉकें बनाते हैं, उनके साथ वीडियोस बनाते हैं। यही वाक़या उनके लिए एक इबरत का भी है। उस लका दाजुएरी पर मौका हुआ घटे जी ददी सुनम स्ता सुनम दजुया ما محمد دا څنګه چلو دا د بیت د لاندې د ما د دوی ما کوا د بیت د لاندې د نه شوم بس دی یو درش زرو وتم ما د نه کم تر راوستي درش بیا ما تمانچو ما اون لیدو دی ما ولیدو بس سلګي والی تا ته څه اشاره وکړه چې کله ولګېده ما دې بس په خندا شو کلمې وې بس ما لا اله الا الله محمد رسول الله لا تشوفوا تو ما بدل راوړه زبته وشتو ما زما سانو مال دته قربان ورته راز سماج دې تبو برباد شو چې دوی مال تمکین ورا کړې ما ته ما څه سکولا مال د دمکی راکه مال د دمکی نه ځاله تماچه راوړه بس تا دا په نصیب کې دا چې کوم دې درد لیکلی و دې به ته صبر کې د الله مالو الله را کو هغه واغشتو د الله پر رضا سره زما چې کله دې سره چې کله تمانچه تا سره لیدلې وه دا تمانچه چې سره دین موجود و هغه ټیم چې تا فوم لاندې کې او هغه ټیم ما وربندو ما چې وربندو د ما ته د نیغ قتل لا پټې پټې سترګې راواړولې ما هغه ورله حاجي صاحب دیکه ورکه ورله مې دیکه ورکه خو بیا د ما ته نیغ ته شي کتل ورله مې داسې کوم ته راته داسې وکتل نو حاجي صاحب هغه ځای راله کسې راله سورې کو حاجي صاحب زه راغه کومه خبره یې راکړم بس نه پهله دې مور ته سیل چې مال سپین سوټ وکړه هغې نه مخکې مور ته وایي مورې وایي زوږې شوې یم مال روټۍ را نو هغه ورته وایي بیا لږ صبر وکړه وایي یا پي دې راغلې را پي سره به وخورې وتیغه بیا ورته وایي چې مورې ما لمبه وه مال سپینه جوړه راکړه او زه مړ کېږم مور دوه ډبې ووایي نن مړ کېږې هغه پلارانو ته هغه کور هغه خلکو ته به څه میسیج ورکړې چې ستا زوی چې کوم دی قرآن ته وګورئ الله او نبي ته وګورئ آسماني څلورو قرآنو ته وګورئ دا شی کور کې مه ساتئ او چې څوک یې ساتي د زړه دنیا به تباه و برباد وي څنګه حاجي صاحب نن زه تباه یم صحیح ده الله راکړه الله واغشتو خو د داسې مرګ لیک نو زما زوی حاجي صاحب زما زوی په دقه ځای لګېدلی دی او په دې ځای ته ګولۍ وتېره نو د دې مرګ لیک نه و حاجي صاحب زما زوی کاکا ته څه ویې لکه دا خو ډېر عجیبه واقع نه ده نو بس زه خو کار نه تللی وم چې دی راپسې هلته رالو ما ته وویل چې یاره دغه رنګ حساب دی نو بس ما مار څه بند کړو بس را روان شو چې رالم هلته کې دي هلاکونه به لکه زمونږ پښتو کې وایي چې ټوپک زما قانون دی
خلک ټوپکې میږدي کورونو کې تمانچې میږدي دا واقع د هغې دپاره یو عبرت نه دا بېوقوفي ده چې څوک دا شی کور کې ساتي ولې چې دښمني ده په خوله هم کېږي او په لاس هم کېږي مه کوه دا څه شی دی دا خو یې شی نه دی تاوان دی دی او فایده ته نشته که ته ډېره دښمني یا بده مولې خو ځان تباهي دی دا هم به هم تباهي هغه خو به قبر ته لاړ شي ته به ده کې د 5 منټو غیرت به وکړي او د 15 کالو یا به بې غیرته او یا به ته پانسۍ ته کوټې ته ولاړې دغه شی دی چې اوس کې به ورڅه ووایو د نوسي هغه خبرې ورته یادېږي تاسو به سلوک ټوله خبره ساره کې ما ته ویلې نانا مایا وایي داسې کار دی چې ما له به دا 14 اګست د به پونګې وروړې وایي ادم نه هغه غټ پونګې به وروړې 14 اګست دپاره 14 اګست دپاره دا غټ پونګې به وروړم شه ځان کله کوه مصطفی आवाज وکړ چې بیا پونګې نه زه دا پیسې به راټولې کوم موټرسایکل کې به تیل واچوم او د 14 اګست 2 شپې به یې ګرځوم چې کم شي وایي الله دونه به دې راته پرېښود چې اخري ارمانه 2 ارمانه مې ولې پوره کړې وې وایي ابو مالا غویې والا هغه نه مخکې دا چیلې میلې بس بیا کولې لالا چیلې چیلې مې ما راواغسته ما زه یار چې دی په خوشحالي بشي دي که نه نو هغه اوس خدای پاک یو درې کړې او ښه ورته خوشحاله و ښه دغه ټوپونه بل دا هم هغه او بس د هغې نه بس دا کار وشو نو او دا ټوپک تماشه کور کې ګدل ډېر ناروا شی دی هر څوک چې ساتي اول خو مې دې ته مې چې یاره کول چا دمکي درکړې ده غم درکړې ده پروا د دې شي مه کوه مړ به دې کړي که نه نور به څه وکړي خو دا شی ښه شی نه دی خو ده ته مې وویلې چې بچه دا سنبال ساته دې ماشومانو ته مه ښایي او چې څوک دا ماشوم ته دا شی ښایي نو د هغه به هم دغه لارې کړو دا نن خو ما سره وشوه سبا به د نورو بچو سره هم کېږي دغه واقعیت دی اللہ پاک تاسو له صبر درکړي جی ناظرین ہمارے ساتھ کمانڈنٹ کیمپس مجیب الرحمان صاحب موجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا چھوٹا سا بچہ تھا وہ فائر پہ لگا ہوا کیا تھا تفتیش کہاں تک پہنچی کچھ ایسی کوئی بات سامنے آئی جی بالکل سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پاس تشریف لے کے آئے کیونکہ بعض اوقات سنی سنائی بات لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے ایکچولی ہمیں پہلے جو اطلاع ملی کہ ہوائی فائرنگ سے ایک بچہ زخمی ہوا ہے اس کو فوری طور پر خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے نا وہاں پہ KTH میں بھجوایا گیا تھا لیکن جب اس کی تصویر میرے سامنے آئی وہاں پہ اس لڑکے کو جو جب وہ ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی اس وقت وہ زخمی تھا تو میرے سٹاف نے وہاں سے مجھے تصویریں بھجوائی جب تصویریں بھجوائی تو اس تصویر میں اس لڑکے کے چہرے کے بائیں طرف ایک زخم میں نے دیکھا تصویر میں تو مجھے شک ہوا تو میں فوری طور پہ خود موقع پہ پہنچا وہاں پہ جو سپاٹ تھا وہاں پہ کافی خون جو ہے نا وہ چونکہ بچے کو اندر گھر سے جو ہے نا باہر لایا گیا تھا تو راستے میں خون پڑا ہوا تھا گھر کو تالا لگا ہوا تھا آس پڑوس میں جب میں نے معلومات کی لوگوں سے بچوں سے تو اتنا مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں پہ لوگوں نے فائر کی آواز سنی تھی گھر کو تالا لگا ہوا تھا تو اسی اسنا میں مجھے اطلاع ملی کہ لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی عمر آلموسٹ 5 سال تھی تو میں سیدھا مردہ خانے چلا گیا پوسٹ مارٹم وہاں پہ اس کا ہو رہا تھا وہاں پہ اس کے باپ سے ملاقات ہوئی اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے میں نے ان سے صاف کہا میں نے کہا کہ آپ کے گھر سے فائر ہونے کی آواز آئی ہے یہ ہوائی فائرنگ کا وقوع نہیں ہے اور اس نے تسلیم کیا اس نے کہا کہ سر جی میں نے اپنی حفاظت کے لیے پستول رکھی ہوئی تھی اور وہ فوم کے نیچے تھی میرا دوسرا بیٹا ہے یہ جو فوت ہوا ہے اس سے 1-1.5 سال 2 سال بڑا ہے تو یہ بچے کھیلتے ہوئے وہاں سے پستول اٹھا کے لے کے آئے تھے اور پستول سے کھیلتے کھیلتے فائر ہوا اور اس سے یہ لڑکا جو ہے نا وہ زخمی ہوا جس کی بات ہو ڈیتھ ہو گئی تو اصل صورتحال سامنے آ چکی ہے ہم نے روزنامچے میں رپورٹ بھی درج کی تھی چونکہ اس وقت لڑکا زخمی تھا ہم نے اسی وقت 174 کی دریافت بھی شروع کی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے تاکہ اصل حقائق منظر عام پہ آ سکیں اور اس کے علاوہ ان کے والدین کی سٹیٹمنٹ بھی ہم نے لی ہے
जो पिस्तौल था वो और जो खोल था वो भी हमने बरामद कर लिया है। जैसे कि आपने कहा कि वालिद की स्टेटमेंट भी ली, पिस्तौल भी बरामद, खोल भी बरामद, अब कानूनी स्टेटस क्या होगा इस वाक़े का, इस FIR का, इस रोज़नामचे का? अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा कि 174 की दरियाफ़त हुई है, इसके बाद हम बाकायदा ये सारी सिचुएशन, सारे हालात हम रिकॉर्ड पे ला के बाकायदा प्रोसिक्यूशन से हम इसके बारे में राय लेंगे कि गफलत के तहत हम जो है ना FIR दर्ज करें, या ये छोटा सा बच्चा है 7-8 साल का, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें, या जो है ना उनके वालिदैन के स्टेटमेंट के मुताबिक कि वो कोई दावा नहीं करना चाहते, इस केस को दाखिल दफ्तर किया जाए। प्रोसिक्यूशन हमें सही राय दे सकती है और हम उसी राय के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे इंशाअल्लाह। सर, असलहे का जो असलहा कल्चर है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है, क्रैक डाउन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे घरों में फिर भी असले की फरावानी है। ये अफसोसनाक वाक़या इसी की एक कड़ी नहीं है? बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारा मुआशरा इस तरह है कि हर कोई अपनी हिफाजत के लिए कोशिश करता है कि कोई ना कोई असलहा उसके पास मौजूद रहे। बाज़ लोगों के पास जो है ना बिला लाइसेंस होता है, बाज़ लोगों के पास लाइसेंसदार असलहा होता है, और ये इस पूरे ख़ित्ते की बदकिस्मती है कि यहाँ पे असलहा कल्चर बहुत ज़्यादा है। और पुलिस तो हर मुमकिन कोशिश कर रही है, टाइम टू टाइम ऑपरेशन भी करती है। हम ये सर्वेंट क्वार्टर्स की टाइम टू टाइम हम जो है ना वो सर्च ऑपरेशन भी करते रहते हैं, इस तरह बाकी पुलिस भी करती रहती है। लेकिन ये एक हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पठानों के, पश्तूनों के तकरीबन ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें असला ना हो। सर, पश्तो में कहते हैं हमारा ये चूँकि पख्तून मुआशरा है, कहते हैं टोपक समा कानून दे, तो फिर ऐसे नताइज भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन ये जो आपने मुहावरा बोला है ये इसके मुताबिक नहीं है। वो बाज़ लोग जो मज़लूम होते हैं, जब उनको इंसाफ नहीं मिलता बाज़ एरिया में, तो वहाँ पे ये अगर आप कहें कि टुपक जमा कानून, तो वो तो हो सकता है, मुंतबक हो सकता है ये मुहावरा, लेकिन बाज़ लोगों की मजबूरी होती है कि अपनी ही हिफाजत के लिए कोई चोर उचक्का, कोई इसी तरह बदमाश या कोई उसको तंग न कर सके, उसकी इज़्ज़त पे हाथ ना डाल सके, तो इसी वजह से ये उनकी मजबूरी होती है कि कम अज़ कम वो अपने घर में कोई ना कोई छोटा बड़ा असला रखें। उन वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपने घरों में इसी तरह बच्चों के सामने असले की नुमाइश करते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि ये कानून में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि हम इसके वालिद को पर्चा दें। अगर मैं होता या कानून मेरे हाथ में होता या ये मेरी मर्ज़ी होती, तो सबसे पहले मैं 2 वालिदैन को, स्पेशली वालिद को मैं पर्चा देता। एक जो घर में असला रखते हैं, फिर इस तरह खुला रखते हैं कि उनकी पहुंच उनके बच्चों तक है। तो सबसे पहले तो उनको चाहिए कि अपना, जब अगर आप असला रखते हैं अपने घर में, तो कम अज़ कम उसको ऐसी जगह पे रखें कि बच्चों की पहुंच से वो दूर हो, और ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। दूसरी बात यह है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये मोटरसाइकिल चलाते हैं बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के, छोटी उम्र के। ट्रैफिक पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उसके वालिद पे आयद होती है। बच्चे को थाने में बिठाना या उसको पर्चा देना ये कोई हल नहीं है। सबसे पहले अगर कोई ऐसा छोटा बच्चा पकड़ा जाए जिसके पास मोटरसाइकिल हो, तो सबसे पहले मेरे अपने कानून के मुताबिक उसके वालिद को जुर्माना होना चाहिए, उसके वालिद को सज़ा मिलनी चाहिए कि उसने इजाज़त क्यों दी। आपने ट्रैफिक के हादसा देखे होंगे कि अक्सर छोटे बच्चे जो है ना वो ट्रैफिक हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है कि ना तो छोटे बच्चों को असलहा तक पहुँचने दें और ना ड्राइविंग करने दें, ताकि जो है ना ऐसे मोहलिक हादसा से बचा सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।